السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. صوابی سپین غر کې عزتمنو یو ښایسته د ګل غوندې ځوان او یوه ښځه عزتمنو چا بې دردۍ سره قتل کړ. اخر عزتمنو ولې داسې کیږي؟ ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ. هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. په صوابۍ په سپین کاڼي کې عزتمنو ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې ښایسته د ګل غوندې ځوان عزتمنو چې عمر یې 25 شپږ کاله دی، سره د ښځې عزتمنو د بې دردۍ سره وژلی شوی دی. عزتمنو هره ورځ دغه شانتې بې ګناه قتلونه کېږي چې تېره ورځ په صوابۍ کې د شپې ناوخته دوه وروڼه چې د جمشید کاکا زامن عزتمنو چا بې دردۍ سره وژلو، چې نن عزتمنو دغه بله واقعه په صوابۍ کې مخې ته راغلله چې مینهوال ښایسته د ګل غوندې ځوان عزتمنو او د سره خوا کې ښځه هم یعنې وژلې شوې ده. مینهوالو خلکو ویل چې دا کس یعنې زناکار و، ځکه عزتمنو دا د ښځې سره ووژلو شو. د به یعنې غلط کارونه کول. خو مینهوال چې موږ مکمل معلومات وکړو او د دوی تفتیش هم وکړو، نو چې دا کس ډېر سخت شریف و، د تر اوسه پورې د چا هم لاس ته غوا هم یعنې نه وه پاسولی او نه هم چا سره داسې څه ذاتي دښمني وه. خو مینهوالو نه پوهېږم چې اخر ولې داسې کېږي چې دغه شانتې بې ګناه کسان وژلي کېږي. الله تعالی دې دغه زنانه ته او دغه ښایسته د ګل غوندې ځوان ته هغه جن ورکړي او الله تعالی دې دوی کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. زموږ د عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.